وجل جاهدوا في الله حق جهاده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة. وقال الشاعر न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों की साये में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों की साये में. قابل قدر منو طالب الایمان ورونو دا پیژندل ضروري دي چې جهاد او دهشتګردي په منځ کې فرق څه دی او د دې دهشتګردۍ او د جهاد د آغاز د کم دور نه شو دی او دا فلسفه او دا منصوبه جوړه کړې چا ده. اول نمبر دې خبرې له موږ راشو چې دهشتګردي داسې شی دهشتګردي دهشت یره څوک یرول دې ته دهشت ویلی کېږي. په عربۍ کې د دې دپاره لفظ چې د استعمالیږي نو د ارهاب د دې دپاره استعمالیږي او په انګلیش کې د دې دپاره ټیرر یا ټیرریسټ لفظ استعمالیږي. که دغسې موږ وګورو د دهشتګردۍ که مختلف کتابونه او مختلف د دې دپاره موږ آلات او اوزار استعمال کړو دهشتګردۍ مختلف دغه تعریفونه راړئ. نو یو تعریف د دې داسې کېږي د دهشتګردۍ چې هغه د سیاسي لیول باندې کېږي چې یو جمهوري جماعت راولګي د یو بل جمهوري جماعت د کمزوري کولو دپاره په هغې باندې خپله دبدبه خپل فکر خپل سوچ غالبولو دپاره د هغه سیاسي جماعت کمزوری کړي. نو د دې ته یو دهشتګردۍ تعریف دا شوی دی. د دویمې تعریف د دهشتګردۍ دا شوی دی چې یو مضبوط او قوي ټولګی راولګي د عام فکر د عام انسانان د دیو مالی لیول باندې د دیو جانی لیول باندې د عزت په لیول باندې په هر قسمه لیول باندې دا خلک ټارچر کړي او دا خلک کمزوري کړي او په دې باندې خپل ذهني غلامان دا خلک د ځان جوړ کړي او په خپله په دې باندې غالبه راشي. دریم تعریف د دهشتګردۍ دا شوی دی چې په جنګي میدان کې داسې پاور والا او د طاقت والا یو قوت راولګي او دا مخالف چې کوم خلک یې که په دې کې زنانۍ که په دې کې نوجوانانی که په دې کې ماشومانی که دې کې جنګ له راغلي او که نه راغلي که په دې کې په خپلو کورونو کې ناست دي د دغه خلک په خپل طاقت په ذریعه باندې ختم کړي او د خپله دبدبه په دې باندې شامل کړي. دهشتګردۍ تعریفونه دا دي. که بل طرف ته موږ وګورو د جهاد تعریف څه دی. د جهاد تعریف درج د الهي کلمت الله دپاره خپل جدوجهد کول دي د الله نظام په ځمکه باندې راوستل دي. اوس راځو موږ دې خبرې له چې دهشتګردي د کوم وخت نه شروع شوه. کله چې په 9/11 کې په 11 ستمبر 2001 کې په امریکا کې په ټریډ سینټر د ټریډ د تجارت په سینټر باندې اټیک وکړی شو. دغه سینټر چې کوم و د 110 منزله سینټر و 110 چته و د دې او دا سینټر 400 کاله مخکې د دې باندې چې کومه خرچه د جوړېدو باندې راغلی وه نو هغه یو ارب خرچه په دې باندې راغلی وه $1 پرې لګېدلي. د دې تجارت د سینټر څه دهشتګرد څه خلک ولګېد او یو جهاز یې ورخوشې کړ دغه د یو دیوال سره یې وواهه او دغه د تجارت د سینټر چې کوم دی تخریب کړ او ځمکه باندې پرېوت. کله چې امریکې دا وکاته نو په دې کې د مختلفو خلکو مختلف رایه راله. چا وویل چې دا دهشتګردو چې دا سینټر یې واولځاوه ځکه چې د مسلمانانو ملکونو د دې مخالفت وکړو او دغسې کفري ملکونو خو مخالفت کاوه چې دا کار غلط شوی دی. خو بل طرف ته امریکې دا خبره نه منله. امریکې دا خبره کوله چې دلته چې دا اټیک چا کلی دی د هغه سړي نوم دی اسامه بن لادن. دې اټیک کړی دی او دا تجارت سینټر یې اولځولی دی. فوراً د 2001 د 11 دا اټیک چې کله شوی د دې نه بعد په 7 ستمبر 2001 کې امریکې په افغانستان باندې اټیک وکړو. چې کله اټیک وکړو نو دا د دهشتګردۍ نوم یې دې له ورکړو او دغه ځای نه دا آغاز وشو د جهاد د فلسفۍ. که نن موږ وګورو د جهاد لفظ چې ذکر شي نو د خلکو ذهنونو ته ډایرکټ د دې نه دهشتګردۍ لفظ راځي. جهاد چې دی وایي دا دهشتګردي ده. د دغه ځای نه د جهاد د بدنامولو کوشش شروع شو او د جهاد سره دهشتګردۍ دا لفظ شامل کړو. که موږ وګورو که چېرته جهاد دهشتګردي وي د نبي علیه السلام په زندګۍ باندې سوچ وکړئ. اسي غزوات او سریاګانې د نبي سلام په زندګۍ کې راغلي دي. په دې کې نبي علیه السلام ملګري چې شهیدان شوي دي د دې تعداد 259 دی. دغسې مخالفین کفار چې څومره مردار شوي دي په دې کې قتل کړی شوي دي د هغې تعداد 759 دی. او دغه ته ګورئ نظام ته ګورئ نو په جزیرة العرب باندې د اسلام جنډه ودرېږي د اسلام نظام پرې راځي. که دغسې موږ وګورو کیسر جنټ دا یو کافر یو عیسائی دی چې په افریقا باندې اټیک وکړه. په دې افریقا کې 1,60,000 نوجوانان هغه نوجوانان
چې دا د پیټو د ټوپک د اوچتولو طاقت لري، د جنګ کولو طاقت لري. 1,60,000 په دې کې نوجوانانو، دغسې ماشومان او زنانه او دغسې بوډاګانو په کورونو کې چې کوم خلک ناست د دې تعداد جوړېده 50 لاکه. خو دغه ولګېد، دغه ټول خلک یې ختم کړو او په دغه ځګي باندې یو خوني انقلاب چې هغې ته ویل کېږي ویسټ انډیا انقلاب، هغه انقلاب یې دغلته راوست. خو دغلته که موږ وګورو نو اسلام نظام ته ګورئ او نن سبا خلک په جهاد اعتراض کوي. نو د نبي سلم زندګي تاسو ته ما بیان کړه چې څومره جنګونه یې کړي وو، په څومره ځګي نظام راوستی و، خلک پکې څومره شهیدان او څومره مردار شوي وو. خو بل طرف ته ګورئ چې د یو انقلاب د راوستو دپاره د 50 لاک خلکو جانونه یې واخیستو. دغسې که موږ وګورو عمر رضی الله تعالی عنه چې کله بیت المقدس فتح کاونو په دې کې د کفارو نه یو کس هم نه دی قتل کړی شوی. په تاریخ کې دا خبره ده چې یو کس هم د کفارو نه دی قتل کړی شوی. خو واپس چې کله بیت المقدس عیسایانو د مسلمانانو نه اخیست نو د مسلمانانو ډېرې ودرول د لاشونو، د مسلمانانو مختلف قسمه خوی د هغوی سره وکړو، د هغوی لاسونه د هغوی سرونه دی قتل کړو. په هره کوڅه کې د مسلمانانو د لاشونو ډېرې ولاړو. که دغسې موږ وګورو صلاح الدین ایوبي هغه چې په دویم پیر باندې بیت المقدس اخلي نو د مسلمانانو چې کوم جماعت د دوی سره وسره دی او هلته چې کوم خلک د عیسایانو نه جنګ ته نه دي راوتي نو د هغه خلکو سره د صلاح الدین ایوبي سلوک دا دی چې د هغه خلکو باندې هغوی سره هېڅ قسمه زیاتۍ نه کوي، هغوی له سزا نه ورکوي، په هغوی باندې یو معمولي غونته کې جزیه او ټیک تړي او د هغې نه علاوه هغوی معاف کوي مکمل، هغوی ته هېڅ هم نه وایي. خو که بل طرف تاسو وګورئ مخالفین چې کله عیسایانو واپس د مسلمانانو نه د بیت المقدس اخیست واخیسته، په دغه کې هم د مسلمانانو سره حشر وکړو. خو چې کله بیا دا یهودیانو ته حواله کاوه، یهودیانو ته چې کله هلته اجازت ورکړو نو یهودیانو د 50% د فلسطین آبادي ختمه کړو، مسلمانان یې هلته تخریب کړو، مسلمانان یې ختم کړو. دغسې موږ وګورو نن سبا که موږ او تاسو سوچ وکړو دهشتګردي به کم کې موږ ته تاسو ته ښکاري. که د چنګیز خان ته وګورئ 34 میلیون د انسانانو قتل عام یې وکړ، انسانان یې قتل کړو. هلاکوهان چې دی 4 میلیونه انسانان قتل کړو. هټلر 21 میلیونه انسانان قتل کړو. په افغانستان کې 20 میلیونه پورې انسانان 20 میلیون 10 لاک یا 20 لاک مسلمانان په افغانستان کې شهیدان کړی شو. دا وجه څه وه؟ دغې ته څوک دهشتګرد نه وایي. دهشتګرد چې ویلی کېږي هغه مظلوم مسلمان ته ویلی کېږي چې هغه خپل پیټو، خپل ټوپک، خپله دغه چانټر اخیستي او د خپل مظلومې خور د عزت لپاره پاڅېدلی دی، د مظلوم مسلمانانو د عزت لپاره پاڅېدلی دی، دغه ته دهشتګرد ویلی کېږي. عزتمندو مسلمانانو وروڼو، دغه د اسلام او د کفر او د اسلام او دهشتګردۍ د جهاد او دهشتګردۍ په منځ کې فرق و تاسو ته بیان کړو. د دې آغاز دغه د ټریډ سینټر نه وشو، دغه امریکې کلی و. په دغه وخت کې دهشتګردۍ څخه جهاد یې بدناماوه، د مسلمانانو په ذهن کې یې غلط سوچ ورچاو. دغه ځای نه دې آغاز وشو او دغه د جهاد او د دهشتګردۍ په منځ کې تاسو ته کلیام فرق ما بیان کړ. نبي سلم زندګي مې راته بیان کړه، بیا مې راته واپس ترې د کفارو زندګي بیان کړه، د صحابو د زندګي. نو ظاهره باندې تاسو ته پته ولګېده چې جهاد چې دی دا دهشتګردي نه ده. جهاد په الله په ځمکه باندې د الله د نظام دپاره جدوجهد او د کوشش نوم دی، او دهشتګردي د الله په ځمکه باندې د الله د نظام د ګډوډولو او خلک خپل غلامان جوړولو نوم دهشتګردي ده. نو الله رب